نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د جمعې د شپې ډېره زیاته قیمتي او ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده. محترم مسلمانانو د جمعې په شپه تاسو دا وظیفه وکئ او خپل تقدیر خپل قسمت دا بدل کئ. د سورة تغابن ختم او دغه رنګه دې سره سره د الله پاک د یو نوم وظیفه ده. تاسو دغه شروع کئ، انشاءالله عزیز ستاسو حاجات داسې دي چې کم ناممکن دي. ستاسو 100% یقین دی چې دا نه کیږي. که مشکلات دي ناممکن دي، ستاسو 100% یقین دی دا نه حل کیږي. دغه رنګې ته مکمل مایوسه شوی او زه دا وایي چې دا کار به کیږي نه، چې کله یو کار نه کیږي او ته مایوسه شي او بیا ته ذکر دا وظیفه وکړې، انشاءالله العزیز الله پاک به لازما محترم ادا کوي. الله پاک ته ویلی شي پروردګاره زه بنده یم او زه ډېر زیات خطاکار یم، ګناهګار یم. یا الله پاک زما د وس کار نه دی، الله زه پلانکې حاجت دی زما د پوره کړي. تاسو سورة تغابن شروع کړئ، تماشه کوئ چې حاجت څنګه پوره کېږي. دغه رنګې تماشه کوئ چې مشکلات دې څنګه ختمېږي، د رښتیا مسله ستا څنګه حل کېږي، کاروبار څنګه حل کېږي. دغه رنګې قرضې دې څنګه ختمېږي. هر سړی دا وظیفه کولی شي، هر زنانه یې کولی شي، د بل چا لپاره هم دا وظیفه کولی شي. دومره پاورفل بهترینه وظیفه ده محترمو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د سورة التغابن وظیفه ده او سورة التغابن دا په 28مه سپاره کې دی. یاد ساتئ محترمو، د قرآن مجید دا وړوکی سورت ډېر زیات پاورفل او ډېر زیات خاصیت محترم دا لري. دومره زور او دومره طاقت لري چې د کوم کار دپاره وظیفه کې الله پاک فورا هغه کار کوي. د کوم مشکل لپاره وظیفه کې الله پاک دغه مشکل انسان ته دا حل کوي. دومره ناشنا او دومره عجیبه وظیفه ده محترمو. یاد ساتئ که څوک د رشتې لپاره وظیفه کې الله پاک بوله بهترین ځای کې بهترین او اعلی رشته ورکړي، انسان به هغې باندې ټول عمر دا خوشحاله وي. که څوک د روزګار دپاره کوي، د روزګار دپاره د وظیفه کې الله پاک بوله بهترین او اعلی روزګار ورکړي. څوک د حاجت دپاره وظیفه کوي او حاجت دپاره د وظیفه کې الله پاک بوله حاجت ډېر زیات بهترین په ښه طریقې سره محترمو د حل کړي. څومره مشکلات دي، ناممکن مشکلات لرې ته، خو الله پاک خزانې خو ډېرې زیاتې غټې دي. ستا مشکل به څومره وي، زما مشکل به څومره وي، د پوره جهان د خلقو مشکلات به څومره وي، الله پاک د خزانو مقابله نشي کولی. زموږ به څونه حاجات دي، د پوره جهان به څونه حاجات دي، خو د الله د خزانو مقابله نشي کولی. یا الله پاکه موږ له ولا څونه کسان چې ناست دي دا وظیفه ګوري، یا الله پاک د خپلو خزانو نه ورته ورکړي، د خپلو خزانو نه د دوی حاجتونه پوره کړي، مشکلات ولې الله پاک ختم کړي، پرسکون او بهترین او اعلی زندگی ورکړي وله. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د سورة التغابن وظیفه ده. تقریبا 18 آیتونه دي او دغه رنګې 2 مختصرې وړې وړې رکوګانې دي او په 28مه سپاره کې سورة التغابن د محترم شته دی. تاسو به راواړوئ سورة التغابن. تاسو کله راواړو نو دې سبب کې د ماوستن د سنت او د ویترو منځ کې دا وظیفه تاسو کوئ. ټوله ورځ کې دا کولی شي، ټوله ورځ کې کولی شي. بهتر دا چې ماوستن تاسو کله سنت وکئ، د سنتو نه بعد 11 پېرې درود ابراهیمي او بیا د هغې نه بعد کله تاسو 11 پېرې درود ابراهیمي ویلي نو بیا به د هغې نه بعد تاسو 11 پېرې سورة التغابن وایي. او چې کله هم شروع کوئ هره پېرې سره نو تاسو سره بسم الله دا لازما وایي. 11 پېره برابر شو، بیا د هغې نه بعد بیا 11 پېره درود شریف وایي او بیا د هغې نه بعد تاسو الله پاک تسبیح وکئ، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله. دا مې ویلی شي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. دا مې ویلی شي. د الله پاک حمد مطلب دی
حمد و ثنا الله پاک له وکړه هر ډېره زیاته او بیا د هغې نه بعد تاسو ویتر وکړئ ویتر هم برابر کړو بیا د هغې نه بعد کوشش کوه چې لاړ شي کور ته او په سنت طریقې په ښه طریقې باندې سملي او د یا الله ذکر شروع کړي یا الله یا الله یا الله یا الله او یو پرې بنده وایي چې یا الله الله پاک وایي لبیک یا عبد زما بنده حاضر هم څه وایه څه وایي یو دویم ځل بیا ته یا الله وین بیا الله پاک اواز کوي د هغې نه بعد په زړه کې دعا وکړي الله پاکه دا مشکل مې دی او دا الله حل کړه الله پاک دا حاجت مې دی او الله پاک دا الله پوره کړه بندگان ته محتاجام انشاءالله العزیز انشاءالله زړه به صدق بانو کې تماشا کوو چې څنګه الله پاک پوره کوي محترم مسلمانانو خپل موزیک وکړئ مرګرو سره هم شیر کړئ الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته